أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. مخیاتونو کی تذکرہ وا دا خلقو چا ایمان راوړل او عمل صالح کړل، بل طرف ته او خلقو چې دا غي سره مال او دولت ته ایمان ورسره نشتی، نو دا دواړه برابر نشي کېده. قیامت پر ورځ باندې دواړه به حاضر ولکېږي. نو کم چې مومنان دي اغیر با جنت تزي، او کم چې دا نور دي ایمانی نشتی، نو اغین با تپوس کولے کیگی او بیا آخری ٹھکانہ به جہنمی. اللہ بته تپوس کئی د توبیخ د پارهم چې زماغ شرکا کم زیدی آواز و توقعی که تاسو چې په چا باندې ګمان کاو. اغیب وی چې منګه دیلا دعوت ورکړو گمراهی طرف ته، نو دی زمنګه په وینا باندې گمراه شویو. منګه په خپل باندې لکه څنګه چې گمراهو، نو دی هم گمراه شو. منگا پدی بانے زور نہ دے کڑے، جبر نہ دے کڑے. منگا د دی د زور او د جبر نہ بریو. دی زمنگا بندگی نہ دکڑی، داغی حالات ذکر کرو. چاچے توبہ استاللہ فاما من تاب و آمن و عمل الصالحا. دنیا کے توبہ استاللہ ایمان راوڑلے عمل صالح کرلے، نو دا کسان بئی دا کامیابی مندن کنا. دا اللہ رب العزت دا اختیارات و تذکرہ وا. اختیارات دا اللہ دی دے خلق سرا اختیارات نشتی. آغا اختیارات چی آغا دا اسباب نوچتی. کسوک داوی را رسیدیشی، آواز کولیشی، آواز اوریدیشی، زما امداد کولیشی، زما دشمن تبا کولیشی، ما بچ کولیشی. دا ټول خبری دا سیدی چی دا اسبابنا اوچتی. دارنگی ٹکر رسول، بودری رسول، دا اسبابنا بالا، دا خود اللہ کار دیں. کامیابی ورکول دا دا اللہ کار دیں چې دا اسبابنا بالاتری. نو دا خلقو داغی سے اختیار نشتی. لکا دور کے هم بعض خلق شتی دا سی، او دینا مخ کے دا جہالت زیاتو. اولیاء کرام بزرگان داغی پبارکی دے خلق بوی دیل اللہ واک ورکڑلے، اختیاری ورکڑلے. دا اللہ نازولی دی، دا اللہ نائبان دی. سوک پکی دا بادوزی موار دے، سوک پکی دا تبو دے، سوک پکی دا سرخوگی دے، سوک پکی دا لیوانو دے، سوک دا صدے و سوک دا صدے. دا اختیارات اللہ چالندی ورکڑی. دا اختیارات دا اللہ دی.
دارنګه د الله رب العزت په غیب باندې پویدون کې دی وربک یعلم ما تکن صدورهم وما يعلنون په غیب باندې پوها الله دې د سینو پر ازونو باندې پوها الله دې داغه تذکرہ وا کم چې سوګه ښکار کوي نو هغه باندې الله پويږي او کم چې پټ ساتي پسینه کې پزړه کې نو الله رب العزت پاغه باندې خبردار دی نو آخر کې مسله د توحید ذکر کړه هو الله لا اله الا هو هغه الله دې چې دا غسر سوک شریک نشتی هغه یو الہ دې هغه مشکل کشا دې هغه پر یاد رسته هغه د هر څه ذمہوار دې دا الله د پاره تعریفنا د الوهیت حمدنا د الوهیت د الله د پاره دي په دنیا کې او په آخرت کې هم د الله د پاره فیصله ده اختیارات د فیصله د الله دې الله تاسو ټول ورګرځول کېږي نو دې زینا وس دلائل پیش کړي پاغه باندې یو دلیل دا پیش کړي چې الله رب العزت تاسو باندې شپه راولي نو ورځ راولي کدا شپه الله وګد کی دومره وګد کی چې د قیامت د ورځې پوری کی نو څوک شته چې نور راوخیږي ورځ راولي څوک شتي نه نو تاسو خبره اوري ولی نه خبره منئ ولی نه بیا وای کدا ورځ د باندې الله وګد کی دومره کی چې د قیامت د ورځې پورې وګد کی نو څوک بل اعلان شتي چې هغه تاسو باندې شپه راولي چې آرام پکې وکړي دارنګه دا الله د رحمت نه دا شپه او ورځ دا د الله رب العزت احسان دې رحمت دې خلکو باندې د شپې آرام کوي د ورځې کار کوي دارنګه الله رب العزت مخکې یو آیات تیر شو دلته کې بیا ذکر کوي وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ الله زورن ور کوي توبېخ ور کوي کم زیدی زما شرکا قیامت په ورځ باندې الله تپوس وکي تاسو چې وی د الله سره برخیز دي د الله سره الله ولا حصہ ور کړلا برخه ور کړلا کم زیدی आवाज وته کوي زی راوي بلې کم دي نال تکي بیا به د دې سره دلیل نه بیا به خبره نه نو چې نه نو آخری انجام به سي هغه جهنم ورپسې آیاتونو کې د قارون تذکرہ کوي تخویف دنیوي پیش کوي په واقعا د قارون دا د نسب په لحاظ سره د موسی علیہ السلام د ترز ویو لیکن چې کله موسی علیہ السلام چې کوم خبره کړوا هغه اونه منله لال تباشو د قیامت پورې دا به زوتیږي یادیږي با چې دا قانون د موسی علیہ السلام خبره نو منلی زیاتې کړو بغاوت کړو مال او دولت وسره اگر کډیرو هغه ولې اس پیدا ورنه کړه تباشو داغي قانون واقع راضی مختا کرا ورسیدو وتوایو به قل ارایتم ان جعل الله علیکم الليل سرمدا الى يوم القيامه وتوایا تا سوچ کړل جواب را کې مار ان جعل الله کالا غرزول و تاسو باندې شپه سرمدن همیشه د پاره الى يوم القيامه د قیامت د ورځې پورې نن من الہ غیر الله سوچته د الله نه سوایات یکم بزیا چې راولي تاسو باندې رڼا راولي نور راولي افلا تسمعون تاسو اورینا تاسو اوری ولینا خبر واورینو دا دماغ ته کوزه کوي نالاوی ک تاسو باندې ما دا شپه د همیشه د پارکړه نو څوک به تاسو باندې ورځ راولي بیا قل ارایتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الى يوم القيامه وتوا آیا تاسو سوچ کړل ک الله وګرځي تاسو باندې ورځ سرمدن همیشه د پاره الى يوم القيامه د قیامت د ورځې پورې کمخ کې نه شروع کړو ورځ و
او د قیامت پورې ورځي نو څوک دی چې هغه بل الہ شته چې تاسو باندې شپه راولي؟ دا جواب راکې مالا ارایتم تاسو سوچ کر لے ارایتم جواب راکې مالا ان جعل الله علیکم النهار کالا ګرځولې وې مخکنا یا الله وګرځي تاسو باندې ورځ سرمدن همیشه د پاره الی یوم القیامت قیامت د ورځې پورې من الہ غیر الله سوچته الہ د الله نه سوا یاتیکم بلیل چرا ولی تاسو باندې ورځ تاسو باندې شپه یاتیکم بلیل چرا ولی تاسو باندې شپه تسکونون فی چې تاسو آرام حاصلوي پای کې تاسو آرام کو کوي پای کې افلا تبصرون آیا تاسو د عقل نه کار نه لئ تاسو ګورئ نه ومن رحمته د الله د رحمت نه جعل لكم الليل والنهار الله ګرځول تاسو د پاره شپه او ورځ لتسكنوا فيه د پاره چې آرام حاصلوي آرام کوي تاسو په دې شپه کې ولې تبتغوا من فضل او د پاره چې طلب کوي تاسو د الله د فضل نه په ورځ کې ولعلکم تشکرون او د پاره چې تاسو شکر وباسئ شکریا ادا کړئ د الله شکریا د الله صدا دا نه شکر دے شکر دے شکر شکر باندې نه کیږي شکریا دا ده چې الله رب العزت چې تا باندې کم س لازم کړل چې هغه وکي یو ایمان دے یو عمل صالح دے ایمان په الله باندې نو ایمان د الله په کتاب باندې نو ایمان د الله په رسول باندې ایمان په ملائکه باندې ایمان په قیامت پر ورځ باندې وغیرہ وغیرہ دا ټول بمنه بل عمل صالح دا الله حکم او د پیغمبر طریقه باندې خپل ژوند تیرې نو دې ته وای شکریا دا نه یو سره سه شکر شکر کوي او عمل نه کوي شکر شکر وای په خله باندې شکر شکر دی وای الله شکر دی او د موز رکعت نه کوي الله حکم نه مانی د پیغمبر طریقه نه اختیاري نو دا کواسه دی لګیا په خله باندې شکر شکر وای دا شکر نه دی شکر ویل کیږي کم نعمت چې الله ورکړل داغه صحیح استعمال الله روغ بدن ورکړل نو دا روغ بدن دا د الله په حکم باندې د پیغمبر په طریقه باندې استعمالول الله په باندې 65 ما موږ پرس کړل نو دا کول ایمان سره اول ایمان دی ور پسې رستو عمل صالح دی دغه سينور نو دې د شکر وای و یوم ینادیهم باورز باندې چې الله باواز کی د خلق ته فیقولون والله بوت وای اين شرکائی کم زیدی زماغ شرکا الذین کنتم تزعمون چې تاسو په ګمان کاو دنیا کې تاسو ګمان کاو چې زما د الله سره شریکان دي نو شریکان کم زیدی او غایماتا دلیل پیش کړي رائے ولای ونزانا من کل امه شهیدا اور او باسو منگا دا ہر یو ڈلنا یو گوا ہر یو ڈلنا یو بیان کون کے فقلنا نمنگ بوایو ہاتو برہانکم راوڑی دلیل پل فعالمون دی بپواشیان الحق للہ یقینا حق دا اللہ دا پارا ثابت تے وظلانم ما کانو یفترون اور رک بشید دینا آغا سوچی دی خلقو کم درو جوڑول دنیا کے دی خلقو درو جوڑول دزانے وے دروغے وے وې دا پکې الله پکې دل پکې مواقع اختیار ورکړل بیا د باز پکې وې دا الله پیدا کول ولې نو دا استاد دې قصو لپاره پیدا کړلی سو الله د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړلی ک پیغمبر پیدا کړل نو مې د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړل زما بندګۍ بکې زما حکم د خلکو تر سه پیغمبر دې لپاره پیدا کړو دې لپاره پیدا کړی چې هغه خلکو لبلګي کارونه وکړي د خلکو سو بجوندی کې او سو چاله وته به جوړي او چاله بسکه چاله بسکه دا کارونه پیغمبر نو دا رنګه اولیاء کرام دي نو اولیاء کرام دي په الله نه پیدا کړی چې دی به خلکو له دا کارونه کوي د چانه به بادو باسي او د چا به سو به لیونی به جوړي چاله به قلبي ورکي او چاله به خزي ورکي چاله به اولاد ورکي چاله به مال او دولت ورکي نه دا کارونه دا اولیاء نو هاتو برهانکم راوړی دلیل خپل نو الله وی د هر یو ډل نه به یو بیان کوون کې را پاسوم تا دې خلکو ته بیان کړو کنو کړه
ابو یو ما کړو دې ته پته ولګي او خبره ورانه شوه موږ باندې غوږ گواه را باندې قائم کو گواه را باندې ودراو نو دې ته پته ولګي فعلموا ان الحق لله یقینا حق ثابت دی د الله لپاره نو د دې چې کوم دنیا کې خبرې وي دنیا کې د دې سره ډېر شی دلایل په دې باندې ګور پلان کې چې تل او پلان کې بابالا لیونه تل ورو راغې پلان کې چې تل ځان سره همسا ور وام سایل ته گزار کړ ورو راغې پلان کې داغه ګوره بچی نو چې آلته کې لاړ ګوره بچی ور کړ بچي وشو سو لګیا سو یو سو بل سو لګیا دی دنیا کې دا دروغ دلایل دا پیش گئی نو آلته کې دروغ د الله سره چلیږي سو نه وصل عنهم نورک بشید دینا ما کانو یفترون چې کې د کم دی درو جوړول او درو بار صد دین ورکش الله رب العزت وسیره ور کوي تخویف ور کوي او هغه خود قیامت حال له دنیا کې الله رب العزت څومره خلق تباہ کړلی ولې د دې مسلې د نه منلو د وجنا الله باندې ایمان نه دی راوړی د پیغمبر خبره نه ده منلی تباہ شوی دی یو پکې ور قارون ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم یقینا قارون و د موسی علیہ السلام د قومنا فبغى عليهم نو د زیاته کو پاغي باندې زیاته کو مسله د توحید او منلا پیغمبر خلاف یو کو د موسی علیہ السلام خلاف یو کو داغه حکمونه منغه طریقې خپل نه کړه قارون نو غني قصې کړوي کوشش دا کاو چې پس طریقې باندې ده موسی علیہ السلام یو طرف تشي رستو نور زینو کې راضی الله رب العزت قران کریم کې وایي لا موسی علیہ السلام وی لمتو سننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم او تاسو مال تکلیف ولې راکوي ما ته ولې بد ردی وای ما ته ولې تکلیف را رسوي دا تکلیف د ټول نه زیات والو ټکولو کې نه کیږي دومره تکلیف په دې باندې ملاويږي چې د یو سړی زړه ته تکلیف ورسه سړی باندې بدنام ولګي دې باندې تکلیف رسی دا نور خبرې چي دي کله والو ټکولو خبره شي اخل خبره کوي وختو کې خلق وای پر هر د تورې خدای چې جوړ په دارو شي پر هر د جبه بد دی چې د سره سم نه ده نو پر هر د جبه چې نه جوړیږي بد خبره د کله ناغه د سری د مرګ پورې نه یریږي ما د ګور پلان کې ځکه دا سی ویلو ما ته کنزل کړو بے عزتی دی وسړیو کې دا د ټولو نه غټه خبره ده غټ تکلیف ده ازمغه پښتو کې بعض خلکو پوخا بوي یو انسان ده او یو ساروی ده انسان سربیږي د وګ د طرف نه چې وګ باندې د خبره صحیح اوري دته تکلیف نه رسول کېږي نو د ودا کوي او یو ساروی ده نو په انسانانو کې هم بعض کسان داسي چې ساروی د سارو صفت پکې ناغه دخلې د طرف نه سربيږي نه چې څومره خوراک کوي جو هغه ودا کوي غټيږي او چې کله یو سړی داسې هغه احساس پکې زیات دی نه غټيږي د هر خبره چې د دماغ ته چې سره ته اچي غټيږي نه ادا بازي خبر بیا چې زیات شي یو ټینشن واخلي بیا ټینشن شي بیا نه خبره باندې بیا دې معمولی خبره باندې کله جو سکی کله سکی موسی علیہ السلام ته تکلیف ورکړو ظاهری تکلیف نه یو پیره ال دغه بازي مفسرین لیکلی یو موسی علیہ السلام باندې بازي د خلکو نور خلقو او وی دے بیمار دے وی موسی علیہ السلام هغه بیماری الله خلقو تخکارا کړه چې دا بیماری نشته
موسی علیہ السلام غسل کاو چې غسل سره کې نو دا ټوله جامې لري کې معمولی شی پاتې کی زموږ په دور کې خلک جانګې غوندي بعضې خلک چې ناغه لنګ غوندي لامبلو د پاره ناغه لنګ واچو غسل کاو غسل وکړو چې کله جامو ته لاس کاو غټي منډې کړې ګډه ما جامې خو دی غټي منډې کړې ګډه روانه ده منډې وای جامې اغستی دي موسی علیہ السلام ورپسې امسار هغه سره منډې کړې پسې سو به حاجر او غټه زما جامې او غټه زما جامې ګډه لاړ حال د خلکو منځ کې ودرې ده خلکو ولیدا نو کله چې یو سړی لنګ اغوسته دی او د دو نو برام و دې ښکار دی کنه دا رنګ لنګ اغوسته دی او ځان باندې وباړ وللی نو کله چې کپړه لمدشي نو بیا د دنه اندازه لګي خلکو د پته ولګی دا موسی علیہ السلام باندې بیماری نشتی دا واسي شو خلکو خبرې مشوره کړوا دا مال د خلکو یو دغه سی به لامبل موسی علیہ السلام دا غي سره نه لامبل ولې دلته کې هر څنګه چې خدا صحیح نه دا سره په دې خلکو سره د سلام بي بل قارون دا سی وکړه یوه خزله پیسې ورکړې وېته موسی علیہ السلام باندې بدنام ولګي موسی علیہ السلام د پاره موسی علیہ السلام ته وې تراشه مونږ ته بیان وکا دا الله حدود بیان کا الله چې کوم حدونه نازل کړلی دا مونږ ته بیان کا دا په دوستانه کې پرورولې کې دشمنی دي موسی علیہ السلام وېزا نو سره خوشحالي کې چې سره ته وې ته موږ مسله بیان کا موسی علیہ السلام مسله بیان کړه پاکه حدود پکې بیان کړه قصاص پکې بیان کړه ناغه خزي ته ویل ته ور اپاسه په منځ کې چې دا خبره وړه چې تا چې ما سره دا چل کړل موسی علیہ السلام په دور کې دا خبره وا چې کله موسی علیہ السلام بیان ختم کو خبره خزيونه کړه دغه څه کم نه کې دی شي چې کله ونشوا نو قارون وې کدا کار تو کې نو بیا وې کدا کار ماو کو ما پام دا سزا ده وې پلان کې خزه دا غتا باندې خبره کوي موسی علیہ السلام باندې بس شي وي اخله خبره کې د خپونه می خاوري او تخته دی وي موسی علیہ السلام می خارای ولې تاسو چرای وستا وې وا په الله باندې قسم وکا چې سچل شوی دی هغه زمای په الله قسمی دې سړی مال پیسې را کړلی ما دې دا ویل چې ته به دې خبر اوکې موسی علیہ السلام الله ته په سجده پریوت دا صفای الله رب العزت داغه په جواب باندې وکړه نو دا قارون دیو د موسی علیہ السلام د ترز ویو قارون ابن یسحر ابن قاحس ابن لاوی ان قارون کان من موسی من قوم موسی نکیږي قل ارایتم ان جعل الله علیکم الليل سرمدا الى يوم القيامه وتوایا آیا سوچ کر لے تاسو یا جواب را کہ مالا ان جعل الله علیکم الليل کہ چری اللہ غرزولے وے تاسو باندې شپه د قیامت د ورځې پورې ہمیشہ د پاره د قیامت د ورځې پورې من الہ غیر الله سو الہ شد الله نه سوایاتکم بزیا ان چراولی تاسو باندې انور افلا تسمعون تاسو اورینا قل ارایتم ان جعل الله علیکم الليل وتوا آیا تاسو سوچ کړل ک الله وګرځي تاسو باندې ورځ همیشه د پاره د قیامت دور دی پورې من الہ غیر الله سو الہ شد الله نه سوایاتکم بلل ان چراولی تاسو باندې شپه تسكنون فی چې تاسو آرام کوی پای کی افلا تبصرون تاسو د عقل نه کار نه لای ومن آیات د الله د نخنا جعل لكم الليل والنهار دا دې چې ګرځول الله تاسو د پاره شپه او ورځ تسكنون فی د پاره چې آرام حاصلوي آرام کوي تاسو په دې شپه کې ولې تبدغوا من فضل او طلب کوي د الله فضل د ورځ کې ولعلکم تشکرون او د پاره تاسو شکر وباسئ
و یوم ینادیهم فاورز ما چې الله به आवाज وکړي د خلکو ته فیقولون الله به توین شرکای کم ځکه دي زما شرکا الذين كنتم تزعمون چې تاسو به ګمان کاو ونزعنا ما من كل امه شهيدا راو باسو موږ د هر ویډل نه یو بیان کوونکې فقل هاتوا برهانکم قلنا نو وایو موږ د خلکو ته راوړې خپل دلایل فعلمون دي ته پته ولګي ان الحق لله يقين حق د الله د پاره ده وزلان ما كانوا يفترون ورک بشي د دینه چې دي کوم درو جوړول الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي. کنا صاحب کې متبسم